الله وحده ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزل مقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد ثناء للفاتح والرجال الله جل جلاله عما نواله. فقرآن عظيم فاكر ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو ځای نه په څو ځایونو کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته داسې تعریفونه داسې د حیات د ژوند زندګي د اصولو د تېرولو وختونه ټول قرآن مجید الله جل جلاله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې نازل چې حضرت محمد مصطفى سرور کائنات صلی الله علیه و صحبه وسلم خپل درش په تکال عمر ټول بعض مفسرین فرمایي چې د سلیش کلو بعد پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره عمر تیر کړی هر ګوت هر قول هر تقرار هر فعل هر خبره هر کار هر ظلم چې کوم پیغمبر علیه الصلاة والسلام کوله دا ټول د قرآن مجید احکام مطابق دي. نبی علیه الصلاة والسلام یو داسې ذات یو داسې جسم ذات جسم الله جل جلاله پیدا کړی چې مفسرین فرمایي کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ذات دی کہ انسان یوازې صدق وایي چې زه صدق الله عبادت کوم او الله په ځای کې یادوم او الله په ځای سجده کوم او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې مینه ساتم او هغه درود وایي او نه د هغه مطابق سنت مطابق هغه مونږ عبادت روزه او زکات حج ادا کوم. دا نون دا عبادت دا دین دا ناقص دا مات پاک دا کم دی دا پاک ولی اللہ جل جلالہ فرمائی کہ ورفعنا لك ذکر چیز بدمان ذکر کیجئے تو بستا ذکر کیجئے. اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ما ستا ذکر پور تکر بالانے کی رضا سر مولد بیا خپل توای چې د دغه آیات مفسر فرمایي چې د آیات تشریح معنا حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل حدیث کې راځي چې الله وما تقوا الله وما تویل چې لولا لما خلقنا فما سمع بیا کړي ټول جهان روح زمین دا مانو پیدا انس نجیل نه په نباتات باندې راځي دا ما ستاره وي وس
وقت زمان دا وقت دا روان دی چې حجان صاحبان د الله نه عبادت وکړي اخلاص هغه فرضي عبادت چې الله جل جلاله پر هغه مؤمن باندې فرض کړی دی چې دا وس قان یې د فلود چې ټول د حج على کول لیونی ډېر ضعیف نه بیمار نه او اته کې پوری ورځي او کې مقرره بیا چې څه کې زه کور علي په نور بچهانو کې نور بچیانو کې نور مملکت کې بیا به دا انسان فرض دی دومره ملکیت او دومره مال به د انسان سره وي چې د خپل اولاد شاته پاتې نه په کم دو کړم هغه په وخت پورې پرکړي چې څه کوم پور دی واپس راځي او له ځان سره دومره نه پکړي چې الله خپل ژوند زندګي شه په خیر په عافیت سره دا صرف فرض دا فرضي عبادت وصلوا الى علماء الكرام خصوصا الامير جلالين ونساء رحمه الله فرمائي ويشتغل حجان صاحبان لديه ولاشي صرف بيت الله چې خپل توقعنا سبحان الله او شیطان ویل بنات الله چې قرباني او ستر وکړي دا خپل توقع اخر کې اخر طواف زیارت وکړي ځکه خلاص ردی شي دا الله ذنب عبادت د خدای انسان خلاص وي مگر دا چې خلاص دی د الله په در کې به دا قبول وي که به نه دغه مثال داسې لکه انسان چې چا وکړ د سفارت ته ځي بیا انسان له ځان سره هغه ټول معلومات ثبوتونه دا له ځان سره واخلي له هغه بعده بیا انسان سره سفارش هم غټ جوړ کړي د الله د عفو ورسره شي یو نن واخلي ورولي عفو بیا هغه انسان زر عفو ته کوي چې تاسو سنجر راغلي یاست فلان راغلي یاست ما بخښلي یاست د الله په در کې چې څنګه حجان صاحبان په دغه سخت ګرمۍ کې په لږ بدن باندې هغه ستړي هغه ستومانۍ هغه تکبیرات هغه سخت خوارۍ دا پر ځان تېرې کړي الله جل جلاله ټول ګناهونه ته معاف ما سوا دغه شک پکې ما سوا د بل مسلمان حق د بل مسلمان ځای دا علماء کرام فرمایي د بل مسلمان حق دا غیبت کې شمار چې یو مؤمن د بل مؤمن غیبت دا هم حق دی د بل مؤمن ما شول دغه شی بیا دا انسان پاک دی دا انسان چې پاک دی اوس انسان ته ادراک دي چې نشته معلومات دي چې نشته دا الله د نزدې څخه نه نزدې زما حج مبرور زما حج الله بخبل حضور بخبل قبول کړو قبول دا به دا انسانان دا لازما تصوف علماء کرام خصوصا هغه خلک چې هغه زیات تر په دغه ذکر ځان مخته کې په پیغمبر علیه السلام کې ډېرې سلسلې قادریه والا دا بریولي ټول مسلمان یو غیر کافر پکې نه دا خلک دغه بیا درس د واجبات وکړي چې خامخا به ورزیاتو مگر خامخا ها نن ډېره بهتره او افضله خبره انسان چې لاړ شي هغه انسان باخبر دی ډېر انسان لاړ شي پیغمبر علیه السلام دا ګومونه شپې د حج سره کې وځلو نن به د پیغمبر علیه السلام په خپل ځب د پېژندلو به حج ته به پېژندلو معلومات حالات ورته بیان علامه مولوي رحمه الله وعلامه تحرير رحمه الله او د مؤسسه عثماني صاحب دا وایي چې څنګه د الله د رسول په کور کې یعنی د پیغمبر علیه مدینه منورې سره خپل پاک ورول یا تاسو حجان چې کوم ځل هغه د سر وکړ چې څنګه انسان د پیغمبر علیه السلام په کور ته ځي ځاته د درود شریف ماشه د پنځه وخت مانځه او د قرآن مجید د تلاوت ماشه قطعاً به ته په پټو خوله نه کښېنې قطعاً به ځان په غفلت کې نه ساتې بیا چې څنګه دغه مسلمان چې څنګه د الله د پیغمبر علیه السلام درته ورکړي هلته چې څنګه ورننوتې
اولا السلام عليك يا ايها النبي ورحمه الله تعالى وبركاته. دامت تحياتك يا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله تعالى. تاسو يا السلام عليكم يا السلام عليك يا ايها النبي ايه ورساته ايها النبي ورحمه الله تعالى وبركاته. بیا خپل ځان سلام علیکم السلام یا رسول. پښتو کې علماء کرام فرمایي چې انسان وځي خپل سلام علیکم ربنا علیه السلام وعلیکم السلام. بیا پیغمبر علیه السلام بیا حدیث شریف چې کوم مؤمن بنده چې وما تمخ ولا او فرمایي دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه را باندې وایي يا مخرج أولئك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت لو نفس إقرار بالدغ إنسان نفارة ورسو معشر بالعلاج الزوجي زوجة انتظار المؤمن ده إنسان ده إسمه مسلم ما بقبله غزوة ولا مسلمان ده موت فرمات الموت. وده علماء الكرام فرمایي والشرك موجود على الوضوء بدك وبيشدروا بتغفر عن الاسلام بدك بوصلوا اولا السلام السلام بعد بنت برار الدراجين توقات ما برار لكن شو من وجه هذا جاب على الترانو جاب هذا زي نفهم بنت بياور بیا سلام د خپل مور د خپل پلار د خپل نیکه د خپل بچیان د علم و عیال د مسجان د پروزیانو د خپل قربان لخوا سلام. بیا سلام باندې کوي چې زما زوی فلانی نومیږي کلمه یې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. زما کور والا فلانی نومیږي په ځای کې نه وایي چې وایم لا اله الا الله محمد رسول الله. کلمات په زور ورته وایي پیغمبر علیه السلام. بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کوم انسان وما ته مخامخ ولاړي یا پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث شریف کې راځي چې کوم مؤمن بنده کلمه څونه لري وي دومره راځي وي چې ګټ د انسان د راتګ لګښت ترتیب نه راغلی یویز ما او مکی دا انسان یو ادا شوی چې اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وانزل مقعد المقرب عندك يوم القيامه. فدغ مؤمن بنده باندې زما شفاعت واجب دی. دا رقم نه د خپل حضور کې وایي دا بخوري شي هر مؤمن بنده هر مسلمان بل خپل حجان او طيبان سره ارتبط نن سبا حالات داسې دي چې فکر کې انسان چې په هر څومره لري وطن کې تاسو معلومات راځي زما له خوا پیغمبر اسلام درود وایي زما له خوا سلام وایي ما لا فاتح النور باندې وایي چې دا مؤمن بنده پتا کې نه وایي. او بل علماء کرام فرمایي چې پیغمبر علیه السلام حدیث شریف چې کوم مؤمن باندې کوم مسلمان چې جمعې په ورځ باندې یک تنها شین یوازې شین بیا دا مؤمن بنده مسلمان او الله تعالی او دا کوم څوک تصور وکړي چې زه په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام مخ ناشم او درود شریف وایي دا ذاتي دا پیغمبر علیه السلام وایي د دې خپل او الله تعالی په ماده مدینه دې دومره حسانه دي دومره اسانه دي دومره اسانه دي څنګه اصول غواړي نه ترتیب غواړي نه ځان سره وصل غواړي نه خپل زړه او عقل سوچ تصور دا یو کول غواړي دا یو سره هم دنیا څه څه نه ډېر انسانان داسې چې هغه د اولاد پریشان مالی پریشان ټول زندګي پریشان د کوروالا پریشان د باندې له پریشانۍ ځکه د مال کاروبار جایداد زندګي له پریشان. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه انسان چې د سهار منځ وکړي سهار منځ یو کې وچا څه نه جوړي جمع شي وکړه یو وچا څه نه جوړي بیا یو سیف څه دا ماجد کول څه دا بیا د فرمان سلوال دوی شرک سلوال دوی شرک ویلو باندې د دنیا کې سل کارونه ول هغه الله په دغه ورځ فکر ان شاء الله الرحمن ورته مقصد سل کارونه د پېښانه سل عذاب باندې دومره دا څه خو پیغمبر امتیان الحمدلله
مدت فقط لكيو أقل موقع أقل وقت مقبل ذكر يقول هانتان ومنطق تاي هواي ويتساعد تيرو وقت ذكر ولي بأبدالك وقت راسي كتاب وقت ذكر وقت مزاي كان وقت بكابر هذا حال في الله يدرى هذا حال في عبارة كمدريش الفارغ فما أقصد كمية مكواس صد مكواس غيبت مكواس حديث هم سمرة كوشش لكن هم سمرة وعلاه فكاوش الوزارين الصابوت الهدي كما شو دبل مؤمن لحق فما جوا هو لقولون على سماء تعالى كم حق هذا كم بناء هذا كم بناء كده على فوزر كري الله يسمع فيه ما شو المؤمن لحق مؤمن حق وما سمع ومؤمن حق غيبتهم دي ومؤمن حق شوف رجل نفسي فشفنا ما يدول هم حتى كيف لكن نعم سبات الله زور ورسل شيء من فرزاتا ظلم مرغاني وكا راوين سانا حق غلطيد واقع الله تعالى المشاهد عفو او الله جل جلاله مشهور كما عليه السلام امتك اسمع ذات الظلم ذات الحلال ذات الصلياء ذات الصوت ذات التصور ساتو شفاعة كتب معنا القرآن مجيك خبر صلو إن شاء الله الرحمن هاري إنسان فرقل ذان ده كفر فتواوه زمر الإسلام لي زمر الإسلام لكن أنا بسهول في ذات الصورة المستقيم ضوء عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما هديت تبارك ربنا وتعالى الحمد على المحمود والتمام على الاسلام وتمام على الله ثم على الاسلام وتمام الدنيا وفيه الله كل قلوب ذكر الحق ولا يحب كلامه وتقسم البنيه بالله الرحمن ثم يجعل ذكر حال لا تكون من يقف في كل فاتح البدايه واسمع شده البدايه واسمع شده الرضاعه على جنب النقش من دم لا اله الرحمن واسمع شده القهر من غير يوم بسيط فاتح البدايه الرحمن الرحيم ذاتي رحم كريم ذاتي فاتح البدايه واسمع شده هرم وسمعني في الدنيا كنت هرم في الاسلام رحم كرامك رحم كرامك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام الله على حبيبه سيدنا مولانا محمد تنحل بالعقد وتنفرج بالكفار وتطوال الحوادث وتمار بالمظالم حتى مقالات المسلم صلى الله عليه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نفس ونفس بعد معلومتك يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام